بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق التمرة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان المبارک برکتونه او د رحمتونو میاشت ده چې څومره زموږ استادو کې دي چې په رمضان المبارک کې خط سیوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکانا اجود فی رمضان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان المبارک کې ډیر سخاوت وکاو. او بیا حدیث کې راځي چې دا نبی علیہ السلام سخاوت په شان د خوشګواري هوا من الريح المرسله، یعنی دا څومره خوشګواره هوا لګي کنه، هوا چلیږي سړي له سکون ورکي. د قرنګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت بداسي عامو څنګه چې هوا عامي ارچا درسي، د قرنګي د نبی علیہ السلام سخاوت عامو. دا ډېر بهتر عمل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث دی هغه دا دی چې د قیامت په ورځ به څلور کسان دا به د جنت دروازې ته ورسي، او چې کله دروازې د جنت ته ورسي نو هر یو په دې باندې په بحث او مباحثه باندې شي. یو وایي زه جنت ته مخکې نه نوځم، بل به وایي زه جنت ته مخکې نه نوځم، بل به وایي زه جنت ته مخکې نه نوځم. الله جل شانه به جبرئیل علیه السلام راولي ورشه وګوره د دوی په منځ کې صلح او فیصله وکړه. په دنیا کې موږ تاسو څه چپقله شي د چا په منځ کې راشي که نه، یو کس د هغه په منځ کې کښېني، د هغوی په منځ کې د خبرو اترو او یو فرنچایز جوړ کړي، یو جرګه جوړه کړي او خبره ختمه کړي. دغه رنګې جبرئیل علیه السلام به الله راولېږي، جبرئیل ورشه زما د بندګانو د جنت په دخول کې چې اول زه داخلېږم په دې کې بحث مباحثه ده، دا خبره ولا ختمه کړه. چې کله جبرئیل علیه السلام راشي نو تپوس به کوي تاسو په څه باندې بحث دی؟ زموږ په دې باندې بحث دی چې مونږ وایي هر یو وایي چې زه به جنت ته مخکې داخلېږم. اول به جبرئیل علیه السلام مالدار ته وایي چې ته په څه دغه باندې مخکې جنت ته داخلېږي، یا به شهید وایي زه مخکې داخلېږم. نو جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي ستا سره څه پروف دی چې ته مخکې د داخلېدو چې کوم دی څه کوي ځان پیش کړي. نو شهید به ورته وایي زه چې کوم دی د الله په لار کې ما ځان شهید کړی که نه. جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي تا ته چا دا ښوولي د شهادت د دومره لویه مرتبه تا ته چا ښوولې وه؟ ما ته عالم ښوولې وه، یو استاز دی مخکې که ته بې ادبي ولیکې. ستا استاز عالم دی او ته وایې زه د هغه نه مخکې داخلېږم. نه، اول به مخکې ځي، بیا به دغه رنګې سخي او دغه رنګې دغه بل دا درې واړو به ته به جبرئیل علیه السلام به تو فرمایي چې شهید ستانه هم او سخي ستانه هم مخکې او دغه رنګې مزګزاره ستانه مخکې به څوک ځي جنت ته؟ عالم به ستاسو نه مخکې ځي، عالم به مخکې. جبرئیل علیه السلام به تو فرمایي چې ته مخکې شه، ته د دوی ټول استاد یې، دوی ته دا ټول نیک اعمال تا ښودلي. عالم به فرمایي جبرئیل علیه السلام ته نه، دا سخي به مخکې لاړ شي. زه چې دا کوم علم ما کړی دی او کوم علوم ما حاصل کړي دي دا د دې سخي او د دې خرج کوونکي برکت دی چې زه الله پاک نن دې مقام ته را رسولی ما او زما نه الله عالم جوړ کړی دی، دې مخکې لاړ شي. نو دا سخي به د دې عالم نه هم مخکې جنت ته لاړ شي. نو دې پورې علماو لیکلي دي چې په خرج کې دومره الله د دنیا او د آخرت برکتونه یې ښودي دي چې دا به بل څه کې نشته. څه صحابه راله، حضرت قیس رضی الله تعالی عنہ، قیس انصاری، د مبارک ورونو نبی علیہ السلام د شکایت وکړو د الله رسوله ډېر د حد نه زیات خرچه کوي، ډېر خرچه کوي، مال ډېر خرچ کوي. نبی علیہ السلام ډېر راوغوښتلو څنګه ته خرچه کوي؟ د الله رسوله د دوی سره چې زما کومه د ورورولۍ حصه ده زه هغه کجوري او خوراک دې واخلم او په غریبانو باندې تقسیم کړم. نبی علیہ السلام په سینه وټکاو چې خرچ کوه، انفق علیک، ته خرچ کوه او اسمان والا په پتا باندې چې کوم دې خرچ کوي. نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی
چې د روژه ماتي په ټیم کې فرشتې راځي او چې څوک د چا روژه ماتي انتظام کوي، درستخانونه د هغوی دپاره لګوي، د هغوی دپاره د روژه ماتي د کجورې انتظام کوي، د اوبو انتظام کوي، هغه فرشتې وله دعا کوي الله پاکه دې وبخه. او بیا نبي علیه السلام فرمایل چې ټول روژه وله عامې فرشتې دعا کوي، خو په لیلة القدر کې ولا جبریل علیه السلام د بخښنې دعا کوي الله پاکه دې وبخه. الله جل شانه د جبریل علیه السلام دعا نه رد کوي، د فرشتو دعا نه رد کوي. که موږ او تاسو غواړو چې په دې بابرکته میاشت کې د رمضان المبارک او بیا چې کوم دی د مغفرت عشره شروع ده، په دې کې به تا غواړو چې الله زما ستا بخښنه وکړي، نو راځئ چې خپل مال د الله جل شانه په لار کې خرج کړو او د آخرت چې کوم دی توښه ځانه جوړ ښه خرچه کړو، سراسر دې ښه خرچه کړو. ځکه نبي علیه السلام فرمایي یو مال هغه دی چې تا وخوړو تا وسکلو، او دویم هغه دی چې هغه چې کوم دی تاسو کو د الله په لار کې دی خرج دی کو، دا ستا مال دی. او کم دریم مال چې دی ستا نه پس پاتې شو دا ستا نه دی، دا ستا د ورثو دی چې ښه خرچه په ځان باندې وکړو. الله جل شانه رمضان المبارک را کړی دی چې د نبي علیه السلام موتا نوم اخیستو ولیو، د ځانه خوشګواره هوا جوړ کړو، په هر چا باندې وچلیږو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.